ما ته ناظم صاحب ووی د مدرسې ما ته ویره دلته یو طالب دی او زمونږ دستاربندي وه نو دستاربندۍ کې دا طالبان ځان له خرچې کوي میلمانې راځي په هغوی ډوډۍ خوري جامې ځان له جوړې کړي دا هغوی د واده نه زیاته خوشحالي وي بوټان سپلی ده چغې ځان له والي میلمانې د کلي نه راځي د لرې لرې ځای نه هغې دپاره پیسې لګوي نو ما ته ناظم صاحب وایي چې دلته یو طالب دی او هغه طالب سره یو ګوتمه ده د سرو زرو ګوته چې ورته وایي او ما له یې راوړه چې دا لږ په ښه قیمت خرڅه کړه وی مور راکړې ده چې بچې کور کې نور څه نشته خو دا ګوتمه ځان له خرڅه کړه او د دستاربندۍ دا رسومات مراسم پې پوره کړي مې څه دې کړه وی ما سره مې ورکړه چې خرڅه نه کړې زه به سبا درځم خبرې به کوم د دې جنوبي اجزاو د هغې طرف طالب زه چې سهار لاړم مې پلانکې طالب راغی مخامخ مې ودرم مې بچې هغه ګوتمه دې څه کړه داسې ورپېده وی څه شو مې راوباسه که نه تا د مور درکړې ده چې ځان له خرڅه کړه راوباسه داسې غریب رپېده سر یې ښکته کړ ګوتمه د جیبه راوویسته د لاس یې رپېده وی دا ده مې را بچې مې دا کوم ځای و وی مور ته مې وی چې مورې زمونږ دستاربندي ده او په هغې به خرچه کېږي میلمانه راځي جامې ځان له بالم واسکټ وغیره بالم مورې زه څه به کومه وی مور مې راته وی چې بچې چې فکر ونه کړي کور کې خو هېڅ هم نشته 2 روپۍ نشته چې دله درکړم دا ګوتمه مې د مور د واده ده چې مور مې ودېده دغه ګوتمې په ګوته وه هغې یې راویسته او ما له یې راکړه چې بچې دا واله او ځان له خرڅه کړه او د دستاربندۍ چې ستا څه خرچې دي مراسم دي هغه پې پوره کړه دا مې مور راکړه نور څه نو کور کې مې بچې د مور د څه حال و چې دا ګوتمې درکوله هغه وجړل په ژړا شو د ښځو کالي لکېږي چېرته لکېږي د ښځې کالي نه لکېږي او بیا د واده ګوتمه دا د ښځې کوم ځای لکېږي د مور د څه حال و وی چې دا ګوتمې راکوله نو ویې ژړل ما ته وی بچې که نور څه وې ما به درکړی وی خو څه شته نه څه درکړم خو زه نن ډېره خوشحاله یم چې زما د بچي نه خدای عالم جوړ زه نن ډېره زیاته خوشحاله یم چې زما بچي ته نن د حدیثو پټکې په سر تړلې کېږي دغه مې وستې بچې به ځان له خرڅه کړه مور چې راکوله دا لاس یې داسې رپېده ما یې بچې دا ګوتمه واله دا به دې مور له یوسې واپس او دا به په خپل لاس مور ته په هغه ګوته کې کېدې چې په کومه یې تا لره ایستې ده او مې ستا چې څومره خرچره دستاربندۍ کېږي زه به د چا نه دله غواړم پروا مه ساته یا به خپلې چې څه وس مې کېږي دا به درته زوک کوم هسې تاسو نه تپوس کوم ورونو د دې نه غټ اخلاص بل کېدی شي نه خلک وي مولا و طالب ده مولا و طالب ده مولا و طالب ده دا سبق داسې په اسانه زده کېږي دا خلق چې الله جنت ته به نځي جنت ته به څوک ځي د دغې مور اخلاص په دغه مور خو دا وه چې دې بچي ته یې وې چې بچې نه 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 مدرسې ته مه ځه مونږ به خورو څه سکو به څه ډوډۍ نشته او اوس هم داسې دي ګورې قسم دی بعضې طالب علمان دی او پلار ورته وي سبق دې پرېږده راځه ورور سره دوکان ته ځه علم وکړي او بیا ورته وایي په قلار کښېنه څه به بچي به دې څه خوري ښځه به دې څه خوري ورشه زمیندارۍ له ورور سره دوکان کې کښېنه دوبۍ ته یې لېږي پیسو مزدورۍ دا هغه مور ده د دې اخلاص الله دپاره خدای پاک نه زما پیړه دردېږي زه پې خفه کېږم الله به نه خفه کېږي په داسې مور الله خو په خپلو بندګانو دونه مهربانه دی په خدای که دومره مور په خپلو بچو مهربانه الله ارحم بعباده من الام بولده مور دونه مهربانه نه ده په بچو څومره چې الله مهربانه دی
ګوره په سوشل میډیا باندې یو داسې یو ټرینډ چلیږي چې په میخه باندې کوم دا قرباني نه کېږي. د دې په هکله باندې اسلام څه وي او تاسو د دې په هکله باندې څه وایئ؟ وطنزي ورور د دې نه مخکې زه تاته یو بله خبره وکړم. دا کم خلک چې وایي په میخه باندې قرباني نه کېږي که نه، زه به د دې قربانۍ مسلې له وروستو راشم، د دې نه به مخکې یو بله خبره وکړم. د هغې دلیل دا دی چې نبي علیه السلام د میخې قرباني نه ده کړې. دا دلیل دی. وایي په میخه قرباني ځکه نه کېږي چې نبي علیه السلام د میخې قرباني نه ده کړې. زه لږ بل طرف نه راځم. زه هم د میخې غوښه خوړل جایز دی او که جایز دی، د میخې پی څکل جایز دی او که جایز نه دی. نو هغه رونه وایي څوک چې وایي د میخې قرباني نه کېږي، وایي غوښه خوړل جایز دی او پی څکل هم جایز دی او قرباني جایز نه ده. نو زه ورته وایم غوښه خوړل کوئی جایز نو نبي علیه السلام نه دا ثابت کړي چې تا په ژوند کې د میخې غوښه خوړلې ده یا د میخې پی څکلي دي. د دې ثبوت نشته، د دې ثبوت نشته. نه هغه بیا د قرآن یو آیت مونږ ته پیش کړي. الله تبارک وتعالی فرمایي احلت لکم بهیمة الانعام، ستاسو دپاره حلال کړی شوي بهیمة الانعام. نو وایي دا میخه په بهیمة الانعام داخله ده. د دغې آیت نه هغې څه نیسي؟ دلیل نیسي. نو مونږ وایو دکه بهیمة الانعام د قربانۍ دپاره هم راغلی دی. الله تبارک وتعالی سوره حج کې فرمایي چې ولکل امة جعلنا منسکا، د هر امت دپاره مونږ قرباني ګرځولې ده. او بیا وروستو الله تبارک وتعالی د قربانۍ هغه څاروي ذکر کړي چې په کومو څارو قرباني کېږي. نو فاذکروا اسم الله علی ما رزقهم من بهیمة الانعام. مخکې وی تاسو لپاره بهیمة الانعام حلال کړی شوي دي، وروستو وی قرباني وکړئ د بهیمة الانعام. نو ګوره هغې وی میخه ځکه حلاله ده چې قرآن کې الله تبارک وتعالی فرمایي دا بهیمة الانعام ده. نو موږ په قربانۍ کې هم الله تبارک وتعالی فرمایي چې دا بهیمة الانعام ده. نو ګوره د میخې قرباني دا د قرآن نه ثابت ده، ځکه چې دا یو قسم. بله خبره دا ده څلور واړه مذهبونه، څلور واړه مذاهب، امام ابو حنیفه رحمه الله، امام مالک رحمه الله، امام شافعي رحمه الله، امام احمد بن حنبل رحمه الله، په تمامو مذاهبو کې د میخې قرباني جایز ده. بله وطنزي برو زه به یو بله خبره وکړم. د دې اهل لغت له اعتبار ټیک شو، دا میخه چې ده که نه د ته چې څومره د لغاتو د عربۍ کتابونه وګوري، د لغاتو کتابونه چې د عربۍ وګوري که نه، هغې ټولو دا لیکلي دي چې الجاموس نوع من البقر. وی دا میخ د میخې ته په عربۍ کې جاموس ویلی شي. وی الجاموس نوع من البقر، دا میخه چې ده دا د غوا یو قسم دی. ګوره تمام د عربۍ کتابونو دا ویلي د لغاتو، هغې وی دا میخه د غواګانو یو قسم دی. اوس دا خبره چې نبي علیه السلام ولې د میخې نو په مکه مکرمه کې په مدینه منوره کې میخه ونه دا وینه. نو نبی علیه السلام د دې قرباني ځکه نه ده کړې. دا ولې هلته نشته دی؟ دا میخه کو تاسو خیال کړئ کومه علاقه کې چې اوبه زیاته وي دا هلته کې ښه پایي، نو هلته اوبه نشته دی. نور دا یو قسم د غوا دی. او بله خبره ګوره په قرآن او په حدیث باندې مونږ زیات پوهېږو که تابعین او صحابه کرام زیات پوهېږو. حسن بصري رحمه الله فرمایي وایي دا میخه چې دا د غوا یو قسم دی. حسن بصري رحمه الله او دا په کبارو تابعینو کې د ډېر شي صحابه کرام لیدلي. نو دوی دا میخه چې دا د غوا یو قسم دی، نو پکارو چې صحابي پرې رد کړی وی که نه چې دا دې څه وویلو. په دې اجماع شوي تمام صحابه کرام پرې غلي پاتې شي. بل او هغه خیر القرون و. نبی علیه السلام فرمایي زما زمانه غوره ده، د تابعینو زمانه غوره ده، د تبع تابعینو زمانه غوره ده. حسن بصري په تابعینو کې دغه صحابه کرام لیدلي دي، هغه وایي دا میخه چې دا یو قسم د غوا دی. بله خبره دا یوازې د قربانۍ مسله نه ده، دا یوازې د قربانۍ مسله نه ده. دې کې مسله ګوره د زکات راځي. ټیک شو که نه؟ چې په میخو کې زکات شته که نشته؟ نبي علیه السلام خو د میخو زکات نه دي ذکر کړی. اوس پر میخو نه زکات ورکوي که نه ورکوي؟ علي رضی الله تعالی عنه 13مه میخه په زکات کې حساب کړې ده، او حالانکه 13مه غوا په زکات کې ده. په زکات کې به 13مه غوا په زکات کې ورکوي. علي رضی الله 13مه میخه هم په څه کې حساب کړې په زکات. نو پته ولګېده که نه چې دا میخه هم علي رضی الله تعالی عنه د څه نه حساب کړې ده؟ د غواګانو نه حساب کړې ده. زکات د او بل علي رضی الله تعالی عنه قول دی وی په میخه کې هم ورته نه شرکت کولی شي.
په قربانۍ کې به څو تنه شرکت کولی شي؟ 7 تنه. نو دا خبره چې څوک کوي چې دا میخه قرباني جایز نه ده، دا د اهل حدیث رونه کوي. او د اهل حدیثو اکثر فتاوی غټ علما چې دي دوی چې کوم قابل علما دي هغه ټول خپل فتاوو کې دا لیکلي دي چې دا میخه دا د غوا یو قسم دی. د ګډانو کې ډېر ښه قسمونه شته که نشته؟ شته دی که نه؟ د څو لمونو دي او څه پورې ساده لکې غواګانو کې څومره قسمونه دي؟ ډېر قسمونه دي. نو څنګه چې د هر قسمه ګډ قرباني جایز ده، د هر قسمه غوا قرباني جایز ده، دغه رنګې دا میخ هم یو قسم د غوا نشو، دا هم د غوا یو قسم دی، د قرباني څه ده؟ جایز ده. دا چا ویلي دي چې نبي علیه السلام د پلانکۍ ګډه حلال کړې او نو د پلانکۍ ګډه قرباني جایز نه ده؟ پوه شئ پوه نه شئ؟ نو دا هسې یو ټینشن خلکو ته جوړول دي، خلک په یو مشکل کې اچول دي. د میخې قرباني جایز ده بغیر څه د کراهت. په دې باندې د څلورو وړو مذاهبو اتفاق دی، په دې باندې اجماع د امت ده، د امت اجماع په دې رانقل شوې ده. اوس اکا دوکا سړی راپاسې و چې د میخې قرباني جایز نه ده، دا دغه ذاتي خبره کوي، دا دغه ذاتي خبره کوي.